معزز سامعین و حضراتو مونږ تاسو چې د رمضان المبارک روزي نیسو د دې روزو سره بعض احکامات تعلق لري د دغه احکاماتو پیژندل دا ضروری او لازم دي ځکه روزه دا فرض عبادت ده او د فرض عبادت علم حاصل اول دا هم فرض دي نو د رمضان مبارک د روزو سره چې کم احکامات تعلق لري پیژندل نهایت ضروری دي چې زمونږ استاد روزه په هغه شکل او هغه ډول باندې ادا کړی شي او فارغ الذمه زمونږ راشي کم چې الله تبارک وتعالى زمونږ استادونه غواړي بعض احکامات د رمضان المبارک د روزو سره داسې وي او داسې متعلق دي چې د رمضان المبارک روزې په هغې باندې نه ماتېږي بعض احکامات داسې دي نو هغه هم پیژندل غواړي چې دا کم شی دی که دغه مونږ رمضان المبارک کې رامینځته شي مونږ ته نو پیژندل یې پکار دی او حکم یې دا دی چې روژه نه ماتوي یو قسم حکم داسې وي دویم قسم حکم د رمضان المبارک د روزو سره دا دی چې روژه ماتوي قضا واجبوي او کفاره پې نه واجبېږي دویم قسم داسې احکامات دي چې روژه خو څه کوي ماتوي او قضا د باندې هم لازمه ده چې یوه روژه د هغې په قضا کې به بیا راوړئ خو کفاره در باندې نشته دی کفاره بیا شپېته روژې د هغې په مقابله کې نیول دي یا چې کوم د مسکینانو ته طعام وروسته بیا کفارې باسره روان دی دوه قسمه احکامات شو دریم قسم حکم دا دی چې روژه هم ماتوي قضا هم لازموي کفاره هم لازموي بعض د شیان دي چې هغه روژه ماتوي قضا در باندې لازموي کفاره در باندې هم لازموي نو هغه هم پیژندل ضروري دي دریم قسم داسې څلورم قسم داسې احکامات دي چې روژه خو نه ماتوي نه در باندې قضا لازموي او نه کفاره لازموي خو هغه کارونه کول ستا دپاره مکروه دي چې داسې کارونه وکړې نو روژه دې نه ماتوي بعضې داسې احکامات دي که نه خو روژه دې څه کوي مکروه کوي نو هغه هم پېژندل پکار دی چې دا کم شیان دي چې روژه ورسره مکروه کېږي څلور شول او پنځم داسې احکامات دي چې هغه کول ستا دپاره مستحب دي په روژه کې هغه څه دي پنځه خبرې شوې شپږمه خبره دا ده چې د رمضان المبارک کې بعضې خبرې تا سره پیښې شي نو په هغې باندې ته روژه پرېښودلی شي یعنې تا ته شریعت مطهره دا اجازت درکوي چې په دغه ورځ باندې ته روژه ماته کا یا په دغه ورځ باندې ته روژه مه نیسه بله ورځ بیا د هغې قضا راوړه دغه ورځ ته اجازت دی وبې شوئ نو دا شپږ خبرې د رمضان المبارک اومه خبره د دغه بیان د کفارې دی چې رمضان المبارک دا کمې روزې تا باندې کفاره لازمه کا دا کفاره څه شی دی دا اومه خبره د دغه کفارې بحث دی دا اوه خبرې تعلق لري د روزې مبارکې سره دا اوه احکامات او حکمونه دا پیژندل پکار دي علماء فقهاء ور باندې پوره کتابونه لیکلي دي په نوم د کتاب الصوم باندې او بیا پکې دننه دا اووه احکامات ذکر کړي دي تر څو چې دا مونږ او تاسو وپېژنو نو روژه به زمونږ په اکمل او اتمې وجې سره ونیولی شي او سر ته به ورسي او هغه ثواب به الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته راکړي چې الله تبارک وتعالی حدیث قدسي کې فرمایي چې روژه زما دپاره ده او د روژې بدله به زه په خپله باندې ورکوم یا بل حدیث کې راځي چې روژه د مؤمن مسلمان دپاره دا ډال دی د عذاب د جهنم نه دا د مسلمان دپاره څه شی دی ډال دی
ډال سړی مخې ته کافر ته نسی چې د توري گزار پتا و نه لګي په ډال باندې ولګي نو د قصیدام روزه چې په صحیح طریقه او د احکامات ته پیژندلیو او په دغه د عمل کړو دا بیا ستاسو لپاره ډال دی د جهنم د اور نو بیا ځان ساتي نو راځو په دغه تفصیل کې چې فقهای کرامو دا و خبري ذکر کړی دي زما لاس کې کم کتاب دی چې دغه تذکرہ هم وکړی شي چې اکثر مسائل به موږ دغه نه ذکر کوو بعض مسائل به د بهر نور فقهاو د کتابونو راوړو زما لاس کې حاشیه التحتاوی ده چې دا حاشیه د فمراق الفلاح باندې او مراقی الفلاح دا شرح ده په نور الایضاح باندې نو دی کتاب کې درې کتابونه د نرا غونډي درې کتابه د فقه حنفي نور الایضاح مراقی الفلاح او حاشیه التحتاوی دا مسئله به موږ چې اکثر بیانونو د دې درو کتابونو په حواله باندې بعض مسائل بداسي چې هغه د بهر نور کتابونو په حواله وي او دا مسائل اکثر تور ټول فقهاو ذکر کړي دي بیا کوم اختلاف خو نه کنه دا خو بیا د سیامري چې دا اکثر څه شی اتفاقی بعض کې علما اختلاف کړي نور اکثر اتفاقی نو اوس هغه شیان چې مونږ او تاسو ته پروژه کې مخې ترازی او هغه روزه نه ماتي قضا هم نه واجبای کفاره هم نه واجبای کراهت هم نه راولي فکر او براغه او صرف یو سیز در اپیخه شو نو حکم اوس پیجندل فکر دي چې دا څه شي کوي نو حکم بدای چې روزه به نه فاسدای نو دا دوی شي سلیری شي نه دي څو شي نه دي سلیریش دغه خبرې دي چې انسان تدار اپیخي شي نو روزه ور باندې نه ماتيږي نه کفاره لازمي او نه قضا لازمي خو یاد لرئ چې په دې سلیریش خبرو کې د دې انحصار نشته ده یعنی د سند چې دا سلیریش خبرې دي او اخبار دین نور خبره نشته ده دا فقهای کرام په تور د تمثيل سره ذکر کوي تحديد سره نه ذکر کوي نور خبره هم کې دي دغه سلیریش خبرونه اولنې خبره ده که چرته کې روزدار خوراک وکي یا اسکاک وکي یا د خپل بیبي سره نزدېکت وکي خو په داسې حال کې چې ناسیانه دا درېوانه کارونه دی وکي ورته خپل روزه هېرای در داهر شوی چې نن زما روزه ده او زه روزه دار یم دا درېوانه کارونه د څنګه وکي په هېر سره وکي نو په دې سره روزه نه ماتي او روزه نوم هم د دې چې تبر دې درو خبرو نه ځان سکے بندې د خوراک نه د اسخاک نه او د بیبي سره د نزدېکت نه دې درو خبرو نه ځان بندول دا نوم د روزه دی نو په دې درو خبرو کې چې یو خبره راتله نو ګوره دا څه کوي روزه ماتای کنه فکر دراغه نو بعض صورتونو کې بیا قضا واجب او بعض صورتونو کې کفاره هم واجب او ورستو به تفصیل را روان دی او کدا قصدن عمدن په کم یو وشي وای به نشوي دې درو کارونو کې قصدن عمدن چې کم کار وشو نو بعض صورتونه د سری چې پای سره قضا لازميږي بعض صورتونه بیا د سری چې پای کې بیا سکیږي قضا او کفاره دوه لازمي او کدا دریوانه کارونه یو کار چا وکړو خو په یاره وکړو نو په یاره چې وکړو په دې سره روزه نه ماتيږي ځکه حدیث پاک کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اكل الصائم ناسيا فانما هو رزق الله صافه الله الیه فلا قضاء علیه واره فرمای که چرته چا په هره باندې خوراک وکړو دا د الله تعالی رزق چې دې روزدار له ور کړه په دې کوم قضا نشته دی وزاد الله تبارک تعالی هغه خوخه او د خپل مسلمان له غریزه ورکو زما استاد په کې وس څه شي دي څه خبره ده خو دې کې یو مسله یاد لرئ دغه سړی خوراک کوي لګیا دی په یره باندې یا وبس کی او ته یو ګوري نو تا ته د شریعت څخه امر ده تبو ته یادې او کنه بیا یادې ما وسله پوه شو یو سړی په یره باندې خوراک ساک کوي خطا ولیدو چې دا پلانې سړی څه کوي خوراک کوي اسکاک کوي او هغه نه خروجه یره ده خطا ته خو یاد ده کنه چې لکه روزه دي دا نو ستا په شریعت کې څه حکم دی نو دلته کې بیا ستا حکم دا دی ته به دې سړي ته وګورې کدا سړی چېرته ضعیف و بوډا او د وجود نه چې کم دی هم ډېر کمزور و فکر او یا مریض او په تکلیف سره د روزه نیولې وه نو داسې سړي ته بیا دا روزه مه رایادوه سله پوه نه شوئ کم سړي په یره باندې خوراک څښاک کوو
تب هغه ته وګوري چې دا سړی د کمې نوعی نه دی کله ضعیف او دا رنګ چې کوم دی د ډېر عمر والا سړی یا مریض او په سختۍ په تکلیف مشقت دا روزه نیولا نو داسې سړی ته بیا مې یادوه چې ستا روزه ده بیا د غزان نه څه کوي خوراک قاق د هغې پورې کوي تر څو چې ورته رایاد شوي نه او چې ورته کله رایاد شو نو د مخې سره به ګوره بیا د خوراک نه څه کوي خوله بندی او که یې بنده نه کړه او د یاد نه وروستو یم چې کم د یاد څه ګوټ ټیر کړی اوبو یا مثال په طور باندې خوراک وکړو نو ګوره بیا ورباندې روژه ماته ده او کفاره هم ده او قضا هم بیا لازمه ده خپله ورته رایاد شو که نه چې هلکه ما خو ده بس کمه خو زما خو روژه ده او د ته رایاد شو د بالا بچي ته بیا هم چې کوم دی ګیلاس یې په سر باندې ښودی او نور یې پسې هم څکي چې خیر ده خو مخکې خو زما نه هیرو که نه روژه خو فکر دی راغی نو بس بیا چې پسې نو که یو معمولي غونه کې شرشایه هم د اوبو او د خدوعام دی لاړه کته قصدن آمدن مخکې خو یېرو که نه روژه دې څه ده ماته ده قضا او کفارت باندې بیا لازمي او دغسې معامله بیا په هغه نزدېکت د بیبي کې هم د هغې کې بیا تفصیل پخوا ډېر کړی دی خو دا ځای نه دی د بیانولو دا ځای د بیانولو نه دی دغه دوه خبرې مې ترکې واضحې کړلې ټیک شوله یا هغه سړي ته دې وکتل چې ښه ځوان جان دی او ښه نوجوان دی ښه حشاش بشاش تازه سړی دی هغه ته به څه به یادوله کې هغه ته به وې چې ملګریا روژه دې ده د خوراک څښاک مه کوه ستانه که ایري خو رایاد یې که ځان ته ګورې ستا روژه ده هغه ته بیا یادوله کوي دا مسله یاده شوله نو سړي ته به ګورې د هغه د استطاعت او د وس مطابق خبره به کوې ټیک شوله دا اولنۍ خبره شوله چې په هیره باندې خوراک سکاک یا جما کول مفسد د روژې نه دي په دې سره روژه نه ماتېږي دویمه خبره یو انسان داسې دی یو روژهدار چې انسان دی او شیطاني خواهشات دي او نفس دی او شیطان دی هر چا ته راځي د نظر خپل واچولو په یو چا باندې چې د ده دپاره یا غیر محارمو کې ده یو زنانه یا د ده خپله محارمو کې خپله بیبي ده نظر یې واچولو د هغه نظر کولو سره د ده چې کومه دی هغه کیفیت او حالات بدل شول فکر او پرې راغی د ده حالات څه شی شول بدل شول حتی کې چې د ځان نه داسې څه محسوس کړه چې ګویا کې زما د وجود نه څه شی خارج شو ورباندې نور پې پوهیږي ټیک شوله نو که داسې صرف په نظر سره شوي صرف په څه سره شوي په نظر کولو سره نو په دې باندې روژه نه ماتېږي صرف نظر یې نور څه نه ګوره یاد لرئ ښه روژه ده او په روژه کې د دې قصو پیسو نه لرې ساتل ځان پکار دی او ځان په دې خبرو ښه پوه کول پکار دي ګورئ فکر ورغی نو صرف په نظر سره کول یا درېمه مسله صرف فکر کول تصور کول فکر کول او تصور کول نو یا په فکر کولو سره یا په نظر کولو سره د ده د بدن نه څه خارج شول او د محسوس کړه په طریقې د شهوت سره د ده په دې سره روژه نه ماتېږي ځکه روژه چې ماتېږي نو یا په صورت او یا په معنویت د جما سره ماتېږي او نه دلته صورت د جما شته او نه معنی د جما شته دی فکر دی راغی نو روژه پرې